جی ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو. خبره دا ده چې زمونږ ګیر چاپیره مختلفې مسلې تاویږي راتاویږي او هغه په خپل ځای باندې موجود وي، خو کله کله په د هغې د خبرو کولو وخت راځي، د هغې اهمیت هر وخت په خپل ځای باندې موجود وي، خو خبره دا ده چې کله کله داسې ورځ راشي چې په هغې باندې خبره کول ډېر زیات ضروري شي. پرون موږ د پاکستان په یو ټي وي باندې وکتل چې زمونږ د پاکستان صدر عارف علوي صاحب نه انټرویو روانه وه، نو هغوی نه تپوس وشو چې تاسو خو ستاسو پارټي یعنی تحریک انصاف په پاکستان کې د احتساب یعنی چې چا غلا کړې ده د هغې نه د پیسو د راویستو هغې له د سزا د ورکولو قایل یې، او تاسو په دې ناره باندې حکومت کې راغلي وئ چې تاسو به کله راشئ نو د ټولو غلو یعنی هغه خلکو نه چې چا باندې دا ثابت شي چې هغې پاکستان لوټ کړی دی نو تاسو به ترې هر څه راوباسئ. نو د دوی نه پکې تپوس وشو چې تاسو په ټول پاکستان کې خلک نیسئ، خو ستاسو حکومت ولې هغه خلک نه نیسي چې کوم د چا تعلق ستاسو خپلو پارټو سره دی؟ په خپله تحریک انصاف په حکومت کې هغوی پاتې شوي دي، په خیبر پښتونخوا کې پاتې شوي دي یا په مرکز کې چېرته دي، نو د هغې نه ولې تاسو تپوس نه کوئ؟ هغه ولې نه نیسئ؟ او ستاسو ادارې خصوصا نیب او اف آی اے او دا ټول دا ولې صرف د هغه ستاسو چې کوم مخالفې پارټۍ دي، پیپلز پارټي ده او مسلم لیگ دی او ستاسو مخالف خلک صرف ولې نیسئ؟ نو زمونږ صدر پاکستان عارف علوي صاحب د هغې په جواب کې وویل چې په کار ده چې ودوی نیولی شي هغه خلک چا چې د بي آر ټي په پیسو کې غلا کړې ده، چا چې د ونې او د بوټي لګولو پروګرام بلین ټري سونامي کې غلا کړې ده. نو هغوی چې کله دا خبره وکړه نو دا خبره یو ځل بیا مخې ته راغله چې په خپله صدر پاکستان هم د دې خبرې نه چې کله انکار نه کوي او هغه وایي چې نه خیر دی ودې شي د دې هم انکوایري وشي، نو بیا د دې انکوایري ولې نه کیږي؟ اخر دا خلک ولې نه نیولی کیږي؟ او یوازې دا دوه کیسونه خو نه دي، د دې نه علاوه زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې چې کله عمران خان صاحب لا په حکومت کې په مرکز کې نو دلته یو کیس راوتی و چې دوی د خیبر پښتونخوا سرکاري هلیکاپټر ځان دپاره استعمال کړو، هغه کیس هم په خپل ځای باندې موجود دی، چلی ولګیا دی. دوی نه علاوه زمونږ په ملم جبه کې ځمکه ورکړی شوې وه خلکو له د تحریک انصاف په حکومت کې، د هغې کیس هم ښخ کړی شوی دی. دې نه علاوه په تنګي کې او په نورو ځایونو کې د کرومایټ او د نورو معدنیاتو کیسونه هم په دې وخت کې په خپل ځای کې موجود دي، او د هر کیس کې چې کوم حساب کتاب چې کوم دی نو د هغې د اربونو کربونو روپو د هغې حساب دی، که هغه راووته نو موږ به ورسره ډېر زیات خوشحاله شو. نو موږ وایو چې موږ د دې خپلو کیسونو نن لږه جایزه والو، نه صرف د حکومت او د اپوزیشن خلکو سره پې خبره وکړو، که زموږ صحافیان ملګري دي په هغې سره په دې باندې خبره وکړو، بطور ټولنه او بطور معاشره موږ په دې باندې خبره وکړو چې موږ نورو ځایونو ته خو ګورو، خپل ځای ته ولې نه ګورو او په دې به کله خبرې کوو. د اول به زه خپل د مېلمنو تعارف وکړم، بیا به زه تاسو د صدر پاکستان کلیپ دی هغه به زه تاسو ته ښیم. ما سره په سټوډیو کې زما همکار ملګری سینیر صحافي عارف یوسفزی صاحب موجود دی. عارف یوسفزی صاحب تاسو له خپل سټوډیو کې هرکلی ویم، او زما په سکایپ باندې ما سره د پخوانۍ د تحریک انصاف چې کوم حکومت په هغې کې سینیر وزیر او اوس ایم پی ای دی د جماعت اسلامي عنایت الله خان صاحب، هغوی نه به تاسو ته هم چې په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. السلام علیکم محمود جان صاحب. ډیره مهرباني. ما سره به په دې پروګرام کې موږ کوشش کوو چې د حکومت د اړخه څوک هم موږ سره خبره وکړي، هسې دا به ټول خلک دا خبره مني چې په دې مسلو باندې په خیبر پښتونخوا کې سرکاري سطح باندې خبره کول دا یو ډېر مشکل کار ګڼلی کېږي، ځکه دې باندې څوک خبره نه کوي، ځکه چې هر سړی دا جواب ورکړي د حکومت که څوک هم وي چې دې کې سرکاري خبرې دا چې کوم دی دې کې ټیکنیکل خبرې زه په دې باندې خبرې نه کوم، نو کوشش به بیا هم کوو چې پکې چا سره زموږ خبره وشي. خو ما سره به د عوامي نیشنل پارټۍ شګفتا ملک چې کوم ایم پی ای ده په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې، هغه به هم زما مېلمنه وي. هغه د هغه بلین ټري سونامي کوم چې یو ارب ونې او بوټي لګولی شوي د هغې دپاره یو کمیټي جوړه شوې چې ور دې شي جاج دې واخلي، هغه د هغې ممبره وه، هغې ته هم ما دعوت ورکړی درنګ ساعت کې کیدای شي هغې هم ما جوین کړي. زه به مخکې دا خپل پروګرام بوزم، خو بیګا چې صدر پاکستان نه کله تپوس وشو نو هغوی څه جواب ورکړی لغون دا کلپ ګورو بیا مخکې ځو. डॉक्टर साहब, जब मालम जब्बा का केस जो है वो टेकअप नहीं होगा, बिलियन ट्री का नहीं होगा, बीआरटी का नहीं होगा, करें तो सबको जो है वो आप नहीं समझते कि नैब पे उंगलियां उठेंगी, आप हुकूमत की साथ लिहाजा somebody should petition the नैब, जिसको जो कंसर्न है वो पिटिशन करे कि भाई ये केस क्यों नहीं ले रहे, लेना चाहिए, जो जिसकी कंसर्न है वो ले, और नैब अपने आप को बता देती है कि कौन कौन से केसेस वो ला रही. صدر صاحب یو ډېره ښه خبره وکړه، هغه وایي چې وکړي د ټولو تحقیقات وکړي، او که څوک تحقیقات نه کوي او نیب تحقیقات نه کوي نو څوک د پیټیشن وکړي، ور دې شي او عدالت ته دې لاړ شي او دې وایي چې راشي د دې تحقیقات تاسو ولې نه کوئ. نو په دې وخت کې چې کله دا خبره وشي نو صرف یوازې په حکومت باندې بیا ګوتې نه اوچتېږي، بیا په اپوزیشن جماعتونو باندې هم ګوتې اوچتېږي.
چې هغوی ګرفتاریانې خو کېږي لګیا دي د هغوی غټ غټ خلک نیولی کېږي خو هغوی په خپله ولې عدالت ته نه ځي چې لږ تپوس وکړي چې دا 15 کیسونه خو هم پراته دي که نه. نو په دې باندې به زه مخکې خبره کوم خو اول خو د هغه بوزو عنایت الله خان به تاسو نه تپوس کوم کله چې تاسو د بلدیاتو وزیر وئ او په تحریک انصاف حکومت کې شامل وئ نو د پېښور د ښایست یوه پېښور بیوټیفیکیشن یو منصوبه راغلې وه په هغې ستاسو په لاس باندې 100 ارب روپۍ لګېدلې وې او بیا موږ وکته چې همتاسو په حکومت کې ناست وئ او هغه 100 ارب روپۍ بیا ضایع شو هغه ټول ځای نه تاسو مات کړه د پلاستیکو ګلونه لګېدلي وو چېرته صحیح ګلونه لګېدلي وو صحیح بوټي لګېدلي وو دیوالونه ښایسته کړی شوي وو د یو خبرې نه مخکې راځو په هغې راته ووایي چې هغه وخت تاسو څه خبره کړې وه په دې حکومت کې دا څه شوي وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمود جان صاحب ډېره مهرباني په دې ایشو باندې خو ما بار بار ټي وي چینلز باندې خبره کړې ده زه یو ځل بیا دا خبره ریپیټ کوم. تاسو وایئ چې 15 ارب روپۍ لګېدلې وې 6 ارب روپۍ د پوره پېښور د اپلفټ دپاره وې هغې باندې روډونه جوړ شوي دي او انټیریر سټي کې روډونه جوړ شوي ریډیل روډز په نوم باندې روډونه جوړ شوي بهر روډونه جوړ شوي دي په بیوټیفیکیشن باندې د 1 ارب نه کمې روپۍ لګېدلې وې څه 80-90 کروڑ روپۍ لګېدلې وې او هغه چې وینو هغه وخت کې ما دا خبره چې اوچته کړه د پی ډي اے د حکامو سره او کابینټ کې چې کله دا پوزیشن زه بار بار واضح کوم یو ځل بیا ریپیټ کوم ځکه چې مطلب دا کلیریټي پکار ده یو دا پروجیکټ چې و نو دا د لوکل ګورنمنت پروجیکټ نه تاسو علم کې به دا وي چې دا د ترانسپورټ ډپارټمنټ پروجیکټ دی د دې چې کوم سمري او کیس پروسس کېږي نو په هغې کې د لوکل ګورنمنټ منسټر دسخط مسخط نه و ځکه چې کیس یې پروسس کړی موږ نه دی. دویمه خبره دا ده چې دې کې پی ډي اے امپلیمنټ لکه داسې وایي څنګه سی این ډبلیو د سکولونو پروجیکټ امپلیمنټ کوي ایگزیکیوټر د دغه شانتي پی ډي اے هم یو ایگزیکیوشن باډي ځکه چې انجینیرینګ وینګ دی نو دوی دا حواله کړه خو دا چې کوم پی ډي اے ته دوی دا حواله کړې نو دا هم لکه څه په سمري باندې دی اپروول نه دی شوی سمري هغې ته وایي چې کیس د سیکشن افسر نه شروع شي هر څوک په خپل کمنټس ورکوي او بیا سیکرټري ته ځي او د سیکرټري نه چیف سیکرټري ته او داسې مختلف ریلیونټ ډپارټمنټونو ته بیا وزیر اعلی ته ځي نو د پی ډي اے ته چې حواله شوی نو دا هم لکه ما پی ډي اے والن تپوس وکړو چې تاسو ولې دا سکیم کوئ نو هغې وایي چې دا لکه د وزیر اعلی او د اے ډي بي چې کوم دی ایشین ډیولپمنټ بینک منځ کې میټینګ شو په هغې کې دا فیصله شوې وه چې دا پروجیکټ په پی ډي اے امپلیمنټ کوي نو هغې منټس کې دا خبره راغلې وه ظاهره وزیر اعلی کمپیټنټ اتارټي و نو هغه ډایرکټ ازاین کړه هغه ته نو دا زما دا پروسس زه د پروسیډینګز کې چېرته هم انوالو نه یم پاتې شوی نه یې میټینګ ته راغوښتلی یم که تاسو ته یاد وي تاسو د هغې د اوپننګ پکچر زموږ ګورئ زه په هغه اوپننګ کې هم زه تاسو نه تپوس کول غواړم نه تاسو زه خبره پوره ایکسپلین کوم نو کېدای شي چې تاسو ته بیا تپوس ضرورت پاتې نه شي کابینټ ته دي دا میټ دا شی چې راوړی دی نو دا د مئی په فرست ویک کې چې کوم دی نو د دې کابینټ میټینګ 28 مئی خواوشا زمونږ ټین ایور ایکسپایر کېدو او هغه زموږ لاست کابینټ میټینګ و هغې نه وروسته مونږ بل کابینې میټینګ ته رانلو نو هغې ته دې راوړ نو ما ورته دا خبره وکړه چې یار دا خو تاسو د ایکس پوسټ فیکټو سینکشن نه کوئ چې پروجیکټ هم لانچ کړی دی فزیکلی شروع شوې ده او کابینټ کې دې اپروول دپاره نه و راوړی کابینټ کې اسرار ډي جي پی ډي او هغه پریزنټیشن کاوه نو پریزنټیشن کې ته ما تپوسونه وکړو چې دغه بیوټیفیکیشن دغه سره هم څه وکړه خلک وایي چې تاسو د بیوټیفیکیشن پیسې ګډې وډې کړې د دې جواب دی موږ ما ته دا راکړو چې د بیوټیفیکیشن چې کوم غټ بوټي وو نو هغه مونږ راواغستله او په رنګ روډ او په دغه کې دی چې کوم دا زمونږ ریګیللمه ټاونشپ دی په حیات آباد کې بعضې پارکونو کې هغه مونږ دوباره ری پلانټ کړو نو ما ته دا خو ضایع شو چې نه ضایع کېږي به نه انشاءالله تعالی هغه به دغه کېږي دا جواب د هغې د دې خبرې وکړو او دا باقي د څلور ابزرویشنز ما نور هم کړي چې د کانټراکټر خلک و چې بلیک لیسټ نو چیف منسټر په خپله په وخت کې ویل چې نه بلیک لیسټ نه دی او دا شهباز شریف سره اختلافات او هغې هسې په خپل سیاسي بنیادونو باندې دا لکه زغلولی و بالکل ټیک ده بل بیا ما جی زه د خپل خبره مکمل کوم بیا ما د ابزرویشن ما به دا خبره وکړه چې یاره دا شپږ میاشتې خلک وایي چې دا شپږ میاشتې کې دا پروجیکټ نشي کمپلیټ کېدی او بله دا ده چې تاسو سره خو دغه موجود و دا ریلوې ټریک موجود و نو تاسو په ریلوې ټریک باندې ولې نه جی په ریلوې ټریک باندې تاسو ولې دا پروجیکټ نه کوو نو هغوی وایي چې یاره فیډرل ګورنمنټ موږ ته اپروول نه راکوي ظاهره خبره دوی ته پته و چې د دوی حکومت راځي نو پکار چې دوی انتظار کړی وی
او جی ټي روډ د ختمولو مې دا روډ به خلک کوی چې سفوکیټ شي تنگ بشي نو د ټولو خبرو په هغه وخت کې اغي جواب کاوه ظاهر خبره په هغه وخت کې جته اندازه چاته نه و چې ګن لکه واقعي دا ټولې خبرې به لکه صحیح ثابتېږي ځکه چې اوس خو مونږ ان هایند سایت روستو ګورو او یو فیلیر ته ګورو نو وس سره تبصره کو هغه وخت کې دا خبره کورسي کول ډېر ګران کارو عنایت الله صاحب زما اصل کې پوینټ دا دی او ما په شروع کې هم دا خبره کړې وه تاسو سره د خبرې کولو نه دې دوران کې هم موږ شګفته ملک ایم پی ای د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی هغې موږ جوین کړي وو تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویو خو زما اواز تاسو ته راځي جی ښه جی زما پوینټ دا و چې صدر پاکستان نه چې کله سوال کیږي بجای د دې چې هغه د دې خپله پارټي کې په هغه خلکو باندې چا باندې چې ګوتې اوچتېږي د هغې په حق باندې چېرته یو داسې جواب ورکوي چې هغه د یو ډیپلومیټک غوندې جواب وي هغه وایي کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کوئ که نه که څه لکه هغه یو ډېر عجیبه غوندې جواب دی لکه هغې ته دا یو داسې سړی یو جواب ورکولی شي لکه چې هغې ته د دې خبرې اعتماد چې کیږي به هېڅ هم نه دا پنځه کیسونه چې کوم ما یاد کړه د شروع نه په دې باندې به زه تاسو سره مخکې به هم خبره کوم عارف یوسفزۍ صاحب هغه شګفته بیبي خو موږ اوس جوین کړو هغې نه به هم زه تپوس کوم خو دا چې کوم پنځه کیسونه ما یاد کړه دا بالکل له ډېر مودې نه خښ پراته دي که نه او په دې باندې خبره هم نه کیږي او په دې باندې اکثر د اپوزیشن خلک نیولی کیږي او خلک وایي د تحریک انصاف خلک نه نیولی کیږي داسې څه امپریشن په دې سوسایټي کې دې وخت کې شته بسم الله الرحمن الرحیم محمود جان صاحب دا تاثر خو نه دی بلکې دا خو یو حقیقت دی چې څومره زموږ په دې صوبه کې غټ کیسونه دي که څنګه تاسو وایي د بي آر ټي او کیس دی ورسره موږ ګورو دا د بلین ټری سونامي والا کیس دی مالم جبا کیس دی هلیکاپټر کیس دی د دې نه علاوه یو بل دی د دې پی ټي آی په حکومت کې چې کله د عنایت صاحب ناست دی د تیر حکومت کې نو دی یو پروجیکټ شروع کړو ایډیبل آیټم یو پروجیکټ و چې هغې کې به دی سبسیډایزډ ایډیبل آیټم د خوراک ساک اشیا ورکول په سبسډي باندې نو هغه د هغه وخت چې کوم چیف سیکرټري امجد صاحب د هغه د رور په حوالې سره خبر راتلی او دا خبره هم جماعت اسلامي په اسمبلی په فلور موچته کړې وه چې په هغې کې ډېر لوی کرپشن شو د دې نه علاوه نور داسې ډېر غټ غټ کیسونه دي چې په دې صوبه کې دغسې پراته دي اوس دا خو په خپل ځای یو حقیقت دی چې څه وجه ده چې دا ټول کیسونه راوچتېږي نه دا انډر د کارپیټ دي او موږ ټایم ان اګین د چې کوم احتساب دی د هغې سره موږ رابطې کوو د هغې ډي جي راشي یا د هغې چې کوم ترجمان فیمیل ده هغې سره موږ رابطې کوو نور افسرانو سره ایون اسلام آباد کې موږ دا رابطې کوو چې څه وجه ده چې د خیبر پښتونخوا دغه ټول کیسونه دا نه راوچتېږي زه دغې ته محمود جان صاحب راځم خو زه یم چې عنایت صاحب یو خبره کوله دی چې کله عنایت صاحب دی او د پی ټي آی تیر حکومت په شریکه جوړېدو نو ما ته پته ده چې موږ په ګورنر هاوس کې موجود او کله چې دی حلف واغستېدو نو عنایت صاحب یو ناره لګولې وه کلین اینډ گرین پېښور یعنې موږ به پېښور ښکلی جوړو صفا سوتره به جوړو او سرسبز و شاداب به دا شین پېښور به ښکلی پېښور به زه اکثر په عنایت صاحب باندې دې خبره باندې تنقید کوم زما رور دی زما خو ډېر ښه تعلق دی ورسره خو په دې خفه هم شي چې موږ دی په هغه 500 کالو کې وکتل نه چې نه پېښور کلین شو نه گرین شو نه ښایسته شو نه صفا شو پېښور د کلین او گرین موږ وکتل چې په حیات آباد نه والې تر دې اډې پورې په جي ټي روډ باندې سلک ډېر کار وشو او زه ډېر د افسوس سره دا وایم چې کله موږ د اوسپنې او د پلاستیک هغه ګلونه به کتل نو موږ به پریشانه شو چې دا هغه کلین او گرین پېښور ناره وه بیا عنایت صاحب د خپلې خبرې وضاحت ورکوي خو دا محمود جان صاحب یو تل حقیقت دی چې کله پورې خلک پارټنر ان د ګورنمنټ یي پارټنر ان کرایم یي نو هغه خبرې مخې ته نه راوړي هغه پورې دا نن چې تاسو عنایت صاحب کومې خبرې کوي دی هغه وخت کې دا خبرې نه کولې اوس چې کله دی بیا د حکومت نه لاړل نو دی بیا وویل د خپل وضاحت دپاره چې یاره یو خو بي آر ټي منصوبه هم چې ده لکه دی هغه وخت کې منسټر و منسټر لوکل ګورنمنټ دا خبره اوس دی ته ځي روانه ده که نه خو زه دا وایم چې لکه د پنځه چې کوم کیسونه زموږ په ټول پاکستان کې کوم احتساب روان دی او صدر پاکستان په خپله هم وایي چې څه په کېږي په دې کې یو ډېر غټ کیس و که تاسو ته یاد وي که نه نو د بلین ټری سونامي موږ اورېدلي وه چې کله د تحریک انصاف حکومت ویل چې موږ به دلته دومره ونې به ولګو چې دلته به موسمونه ټیک شي دلته به په هر ځای کې به ونه وي بوټې به وي او دومره به ښکلا به هم ورسره راشي او زموږ دلته به ګرمي چې راځي ګرمیانې به هم ورسره کمیږي خو په هغې کې اپوزیشن بیا یو سټینډ واغستو بیا یو وفد لاړو بنو ته موږ وکته د اپوزیشن خلک هم په هغې کې شامل یو کمیټي ور باندې جوړه شوه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هغه هر څه وشو او شګفته ملک چې کوم نو د هغې ممبره وه
لغونتي د دې یو کیس باندې ځکه خبره کوو چې خلک اوس هم دا وایي چې په هغه وخت کې داسې بوټي اغوستی شو چې په یو علاقه کې به د هغې قیمت 80 روپیو نو ورسره لګېدلې په دویمه ضلع کې به د هغه بوټي قیمت 480 روپیو. شګفته بیبي تاسو نه به زه لغونده تپوس کول غواړم چې دا سوال تاسو اسمبلی کې راوچت کړی وه، هغه کیس اوس دې وخت کې په کوم سټیج باندې دی؟ دا څه دی چې بابر صاحب دا ستاسو چې کوم سوال دی بلکل چې دا سکینډل خبره دلته کې عرفه مو کا د معلم جبې حوالې سره یا د BRT یا د ګیلین دا سوال چې کله په اسمبلی کې موجود کو نو ظاهره خبره ده چې تاسو ګورئ اسمبلی کوریج چې موږ کوشش دی چې داسې ایشو راشي چې هغه سټینډینګ کمیټې ته لاړ شي. دا حکومت چې دی کوشش دی چې دی سوال چې دی هغه په هغه وخت کې یو داسې جواب ورکړي چې کم موري هغه ظاهره خبره ده چې مطمئني. خو خیر دا سوال چې راکو دا دومره مهم و چې بیا ما دې ته بار بار وایي چې دا کمیټې ته ریفر کړي او دراني صاحب بیا په دې پاسې هغه ورته وایي چې دا ډېر مهم سوال دی او دې باندې تاسو پارلماني کمیټي جوړه کړئ او هغه وخت کې بیا شوکت یوسفزۍ صاحب پاسېدو او دوی وایي چې موږ په دې پارلماني کمیټي بیا دوی جوړه کړه د 18 کسانو کمیټي دی جوړه کړه چې په هغې کې 10 کسان دی د حکومت نه واغستل او 8 کسان دی د اپوزیشن او دا په خپله حکومت دا کمیټي وټاکله. په دې کې موږ فرست میټینګ چې کله کال کو نو په هغې کې موږ ته باقاعده کالونه د اسمبلی نه راغی چې دا ډیټ دی او تاسو میټینګ له راشئ او بیا په هغې کې په سبا د حکومت د طرف نه کالونه راغی چې دا میټینګ موږ پوسټپون کو تاسو دا صرف د اسمبلی حد پورې د انفارمیشن ممبرانو ته نو خیر بیا چې هغه میټینګ هغه انټروډکشن هغه وشو د هغې نه پس بیا دا ډیسایډ شو چې دا به د بنو نه شروع کیږي نو چې کله بیا موږ بنو ته لاړو په هغې کې د اپوزیشن د طرفه ډېر سینیر کسان تاسو ګورئ چې دراني صاحب په خپله و سردار یوسف صاحب و شیر اعظم خان و زمونږ خوشدل خان و زه هم داسې ما سره ریحانه بیبي وه نو موږ هلته په خپله لاړو موږ دوی ته سوال جواب وکړو چې تاسو د حکومت د طرفه یو نماینده خو تاسو راشئ چې تاسو موږ سره وګرځئ چې تاسو بیا سبا دا نه وایئ چې د اپوزیشن چې دی دا د یو میډیا بوتله او یو هغه کریټ کړو نو تاسو له پکار دي چې تاسو دوی د هغې نه انکار وکړو او دی وایي چې چونکې اپوزیشن چې دی هغې احتجاج په نورو ایشوز باندې نو موږ په دې باندې موږ ځکه چې په هغې کې په خپله غلا وه. خو تاسو یقین وکړئ چې موږ بنو ته لاړو او د بنو چې کله موږ د دراني صاحب کور طرف ته ورسېدو هلته کوم خلک موږ ته راجمع شوي او په هغې کې هغه خلک چې کوم مزدورانو زه به اول د هغه خلکو خبره وکړم ظاهره خبره ده چې دا یو ارب بوټو خبره وه او چې کله یو دومره میګا پروجیکټ راځي نو د هغې دپاره ډپارټمنټ چې کوم دی هغه باقاعده خپل یو فیزیبلیټي ریپورټ تیارېږي او هغه لیبارټرۍ ته لیږل کېږي چې دا خاوره تاسو چیک کړئ چې په دې باندې کوم بوټی دی لګوي نو دا بوټی په دغه خاوره باندې بیا زګې کېږي یا نه کېږي. خو دغه مونږ وکتل چې دا ټول خبرې چې دي دا په ریکارډ باندې دي چې دا هر څه تاسو به په دې کې مخکې هم کتلي زموږ په دې باندې مخکې هم ډېر هغه راغلي دي چې چېرته کې دوی په بنو کې یو ځای کې ویلي چې موږ 10 لکه بوټي لګولي دي چې موږ هلته چې لاړو تاسو یقین وکړئ چې 1000 بوټي موږ ګرځېده موږ یو 1000 بوټي موږ پیدا نه کړو چې کوم ځای کې دوی دا دعوه وایي چې دلته موږ 10 لکه بوټي لګولي دي دوی دعوه کړې وایي چې موږ دلته توت او دلته موږ شیشم او کیکر او دا خو ډېره د افسوس خبره ده چې په دې باندې دا هم خبره راغلې ده چې دوی وي چې موږ د هوایي جهاز د ترو دا بوټي چې کوم دي نو دا خو غریزي علاقې دي لکه دا دوی څنګه دوی ته پته ولګېدی چې یو بوټي چې دي دا موږ لګولي دي. زه یو خبره کوم تاسو خو بیا دا رپورټ هم اورېدلی وي که نه یو خو د تحریک انصاف موقف دی خو بیا دنیا کې چې کومې داسې غټې ادارې وي چې هغه د ماحول باندې نظر ساتي لکه WWF وغیره چې کوم دي که نه هغوی بیا ډېر تعریف وکړو چې دلته خو دوی یو ارب بوټي لګولي دي نو دنیا خو لګیا ده کته که نه که تاسو له نه ښکارېده نو دنیا خو وکته که نه نو پکار خو دا ده چې هغه خلک راغلی او دغه ځایونو ته تللی وی تاسو چې کوم ما تاسو ته د بنو خبره وکړه موږ خو په خپله تللي یو موږ خو ګرځېدلي یو او د دغه وزټ نه پس چې دا میډیا کې راغی نو ما ته اوسه پورې ما د دې باقاعده ګروپ واټساپ جوړ کړو چې ما ته د ابتاباد نه ما ته د مردان نه د هرې ضلعې نه موږ ته کالونه راتله او هغوی خواست کولو چې تاسو راشئ او تاسو زموږ ضلعې وګورئ چې دوی دلته ویلې څه دي او په ګراونډ باندې څه دي. بل تاسو ته ما د مزدورانو خبره کوله چې کوم خلک دغلته لګولي شوي 15,000 روپۍ میاشت باندې او د هغې دپاره دوی 6,000 روپۍ ښوي. اوس تاسو دا وګورئ چې هغه ځای خلک موږ ته په خپله راغی چې موږ ته چا ته 15,000 روپۍ ورکړې وي چا ته 6,000 او دوی کیش ورکړې وي. اوس د سرکار پیسه 6,000 روپۍ او دا کیش ورکول او چې د یو سړي حق 15,000 دی نو هغه ته 15,000 دا چا ته
لکه خپله مرضي وه چې چاته یې څومره په لاس کې کېښودې. اوس دا 6,000 روپۍ د دې دا اوس دوی نه موږ تپوس وکړو چې تاسو موږ ته ووایئ چې د سرکار پیسه تاسو په کیش کې ورکولی شئ. دا په کوم قانون کې تاسو په کیش ورکړي ده؟ په نیب کې الریډي دا د کوم وخت نه لګیا دي انکوایري په دې باندې روانه ده. مونږ چې کله د بڼو نه واپس راغو بیا مونږ دوی ته هغه وکړو چې تاسو په دې میټینګ چې څنګه میاشت پوره شوه دوی په اسمبلۍ کې پاسېده شوکت صاحب وایي چې کمیټي ټایم خو پوره شو میاشت. اوس په میاشت کې تا میټینګ نه دی کړی، تا وزټ نه دی کړی، تا په ګراوند باندې چې کوم ریالټي وه هغه دې نه ده کتلی، نو تا د څه شي تا کمیټي کې د هغه ماته شګفته بیبي زه دې کې محمود جان صاحب یو دیتا شګفته بیبي دې کې تاسو آیا د هغه وخت چې کوم منسټر او اشتیاق ورموړ آیا هغه نور غلی هغه خو اول خو ډیره غټه مزایقه خیز خبره و چې اول دی داوا کوله چې منګه یو عرب ونه وکړلې د هغه قیمت کې نظم چې قیمت په 2 روپۍ باندې ډکه اغستل شو یا 15 روپۍ باندې اغستل شو دی په 25-30 روپۍ خو هغه ته تاسو ته انویسټیګیشن کړی خو اشتیاق ورمړ بیا د اخر کې یو دومره لوی انکشاف وکړو چې هغه وی چې مونږ خو ونه ټوټل لشل کروڑ لګولې دي او یا کروڑ خو مونږ بیچ غورځولې دي د هلیکاپټرونو د پخپلونو باندې یو خو لکه دا ډیره د حیرانتیا خبره ده. بل تی کې به تاسو شګفتو به بل شي کتلې چې دا زمونږ د صوبې دپاره او زمونږ د صوبې د ماحول دپاره او د انوایرمنټ دپاره ډیر خطرناک دی چې څومره دا میکسیمم ونې دي نو دا لاچیانې دي. تاسو ګورئ چې چېرته زمونږ د پښتونخوا کې د فصل ځمکې دي لکه زه د صوابۍ خپله خبره وکم یا د مردان خبره وکم 400 چې چېرته ډېر فصل کېږي دا ټول فصلي ځمکې دي. دلته کې هم موږ ګورو چې لاچیانې کرلې شوي دي او هغې سره هغه ځمکې لګیا دي شنډې شوې هغوی اوس فصلونه نه کوي. نو زه یم چې دغه اړخونه تاسو په دې کې بیا کتلي ما ځکه تاسو تاریخ ذکر وکړو چې دا ما دغه د ډپارټمنټ حوالې سره چې دا خو د ډپارټمنټ کار دی چې هغوی فیزیبلیټي باقاعده تیاری کی دی کی ټیکنیکل په هر ډپارټمنټ کې ټیکنیکل کسانی او دا چې بیا لیب ته ځي او هغې کې رپورټ راځي نو هغې کې بیا ګوري چې یاره دا خاوره چې دا په دې باندې کوم بوټی چې دی دا به کېږي او کوم بوټی پې نه دغه شی خو د سره د دوی خو دغه شی د سره مخې ته رانغی. تاسو د منسټر خبر وکړه منسټر زموږ فرسټ میټینګ ته راغی چې کله موږ میټینګ وکړو او په هغې کې هغه په خپله ومنله چې بالکل تاسو چېرته نه وزټ وایئ موږ به هغه کوو او چې کله بیا موږ د فرسټ د بنو هغه وټاکلو چې موږ به د بنو نه هغه کوو او بیا لکه موږ بار بار دا دراني صاحب په خپله دوی ته کالونه کړي دي او چې بیا موږ وزټ وکړو هلته کې موږ ولاړو موږ دا تاسو د تصویرونه هغه کړي ما محمود جان صاحب ته لیکلي چې په هغې کې موږ دوی ته ووایي چې تاسو موږ سره رانغئ نو تاسو کم از کم د ډپارټمنټ خلک به تاسو رالیږلي او بیا موږ سیټ انفارمیشن چې د بل ځای ته تللی او هغه موږ له 10 منټو له راغلی دی او هلته کې موږ سره ملو شوي. تاسو ما سره اوسئ زه تاسو یو اطلاع اوس شریکوم چې کله موږ دا پروګرام کوو که نه نو د نیب د اړخه اوس یو نوی بیان جاری شو او نیب د پاکستان کې د احتساب کولو په اړه باندې دا بیان جاری کړی دی چې مونږ د ټولو چې کوم داسې غټ پراجیکټس دي مونږ د هغې احتساب کولو والا یو په دې پریس ریلیز باندې پاس د BRT نوم لیکلی شوی دی او په دې کې ټولو کې غټه سرخي دې ته ځکه ورکړی شوې ده چې صدر پاکستان د دې خبرې ذکر کړی دی او نیب وایي چې نیب کا BRT کیس کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان. نو ما چې کله دا پریس ریلیز کتو نو ما ویل په دې بیان کې به لاندې به هم د دې خبرې ذکر وي خو لاندې پکې د میاں نواز شریف ذکر دی لاندې پکې د آصف علي زرداري ذکر دی لاندې پکې د هغه خلکو ذکر دی کوم چې د حکومت نه دي خوښ او دې کې د حکومت یو څو کسان داسې هم دي لکه غلام سرور خان دی سابق وزیر امیر کیانی دی د پنجاب وزیر علیم خان او دا ټول وایي موږ چې وایي د دې جایزه واخیسته خو چې پاکستان نه کوم مفروران بارتلي دا به موږ نیسو په دې کې بیا لاندې د BRT ذکر پکې بیا پکې نشته. د احتساب په دې طرز باندې به خبره کوو. زموږ د خیبر پښتونخوا 15 غټ کیسونه دي چې په کم کې اربونه کربونه روپۍ خوړلې شوي دي. د وقفې نه پس په راځو په دې باندې به خبره کوو او عنایت الله خان سره به زه دا خبره کوم چې د دې د احتساب اوورال چې دا کم نظام دی په دې به خبره کوو او لږ غونتې به دا کوشش کوو که حکومت د اړخه څوک دا پروګرام غواړي او هغوی څه موقف ورکول غواړي نو هغوی ته زموږ دعوت دی چې زموږ نمبر یې تاسو سره دي تاسو په خپله کال وکړئ چې موږ ستاسو نه په دې مسلو باندې تاسو سره هم خبره وکړو. نو راځو د ورکوټو شاندامې نه پس
جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله هغه کتونکو چې زموږ پروګرام اوس کتل شروع کړی دي. زموږ د نن پروګرام موضوع د پاکستان نه تر اوسه پورې شوي غټې غلاګانې، هغه غلاګانې چې د چا په اړه باندې به حکومت چې کله اپوزیشن کې و، لکه په عمران خان صاحب له حکومت کې نور راغلی، هغوی به اعلان کولو چې موږ به د دې ټولو د جیبونو نه او د خېټو نه به موږ د هر څه راوباسو چې د کام کمې پیسې خوړلې دي. خو بیا د هغوی په خیبر پښتونخوا کې حکومت راغو. خیبر پښتونخوا کې د هغوی حکومت راتلو نه پس په هغه حکومت کې 15 داسې غټ کیسونه راغه چې هغې د مخکې د غټو د غلاګانو د کیسونو شکل اختیار کو. نو زمونږ د نن پروګرام مونږ ویل چې په دې باندې مونږ لږه خبرو وکړو چې په دې ملک کې صدر پاکستان هم وایي چې احتساب وکړي که نه، د تحریک انصاف خلک که نیسي وینیسي که نه، که نه نیولی کېږي نو عدالت ته ورپسې لاړ شي که نه. نو په دې ټول نظام کې آخر کمی چېرته دی؟ عنایت الله صاحب، زه به تاسو نه دا تپوس کول غواړم، دا کیسونه موږ ټول وویل، د ملم جبې کیس هم وویلو، د بي آر ټي هم وویلو، د بلین ټري سونامي هم وویلو، ورسره د تنګي کرومایټ هم ورسره وویلو، د عمران خان صاحب د هلیکاپټر په یو کیس باندې خبره نه کوو. اوورال په دې صورتحال باندې خبره کوو چې کمی چېرته دی، مشکل چېرته دی چې لاس نه اچولی کېږي او د حکومت د اړخه څه چې کوم خلک پکې ملوث ښکاري یا په هغوی باندې تورونه دي، هغوی باندې څوک لاس نه اچوي. محمود جان صاحب، بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې د احتساب لا چې ده نو دې کې ډېر زیات کمزوریانې موجودې دي. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا ده چې د اکاونټیبلټي چې کوم پاکستان کې روانه ده نو دا لکه سلیکټیو ده او دې باندې لکه لحاظ د قوم هغه اعتماد نشته دی. او څو پورې چې سلیکټیو اکاونټیبلټي نو پاکستان کې به لکه د کرپشن فری پاکستان چې کومه ناره دغه سر ته نه رسي. د اکاونټیبلټي نه او د احتساب نه د انتقام وی نه دي راتلل پکار او دا کراس د بورډ پکار ده. موږ تاسو ته دا معلومه ده چې په حکومت کې هم ډیر زیات خلک داسې ناست دي چې په هغو باندې تورونه دي، د هغو خلاف انکوایریز دي. تاسو ته به یاد وي څه موده مخکې د نیب د چیرمین یو انټرویو شایع شوی و چې که فرض کا زه په دې باندې لاس وارتم نو 50% خلک داسې دي چې هغه به ونیولی شي او بلکې اشارتن خو یوه دا ویلې وه چې یو کس په پکې لکه مړم شي که نه، هغه داسې ښکاري چې هغه به موږ باندې بیا اف آی آر درج کېږي. نو زما دا خیال دی چې کله تا ته په خپله پته وي چې یاره لکه د حکومت کې دغه شته دی او ته اکاونټیبلټي نه کوې، نو دې مطلب خو تا ته د حکومت فکر دی چې حکومت بچ پاتې شي. خیر دی که هغه د کرپټو خلکو او د خرابو خلکو حکومتي. د دې وجې نه دا لکه داسې یو بدقسمتي ده زموږ د دې وطن چې په دې وخت کې د خلکو نه احتساب رښتیا خبره ده چې ير کو او د موجوده حکومت چې کومه ګرانی راوستله، کومه بیروزګاری راوستله. تاسو ته دا پته ده چې په خوانه زمانه کې به سرویس کېدلی چې دا احتساب چې دی او کرپشن چې دی دا د ملک کومه نمبر ایشو ده، نو په هغه کې په سرویس کې راتل چې د پاکستان نمبر 1 ایشو ده. تاسو لیټیسټ سرویس وګورئ، احتساب 10 او 12 نمبر ته تللی دی. اوس نمبر 1 ایشو د خلکو مهنګایي ده، رزق دی د خلکو او بیروزګاری ده. نو لکه احتساب د عوامو نه خو بالکل ير کړی دی. عوام خو په دې نوم باندې لکه نه جلسه کوي، نه جلوس کوي، نه راوځي. او رښتیا خبره دا ده چې دا ډېر زیاتی دی چې مطلب دا دی چې د حکومتي چې کوم د ټریجري بینچز خلاف الزامونه دي د هغې انویسټیګیشن او دغه نه کېږي. صدر پاکستان د سټیټمنټ خو ما په اخبار کې کتلی دی چې دوی سره احتساب وشي. زما دا خیال دی چې صدر مملکت چې دی نه هغه د سټیټ سمبل دی، هغه ته پراپرلی ګورنمنټ ته او ادارو ته ایډوایس ورکول پکار دي. اخو یو نیوټرل دغه دی که دغه دا خیالي چې نه کېږي ودې شي څه مطلب شو. لکه دا خو پکار دا ده چې دی په خپل د قومي اسمبلی او د جاینټ پارلیمنٹ جاینټ سیشن د چې کوم خپل اډرس کوي چې په هغه اډرس کې که دی په دې خبره کې په رښتیا وي دا د باقاعده په دې باندې تنقید وکړي چې یاره او دا په خپل اډرس کې دا خپل تشویش ظاهر کی. نو تاسو له چرته یاد دي چې چرته د صدر پاتې شوی چې د خپل پارټۍ خلاف به چرته تقریر کړي، هغه چرته دا ثابت کړي چې زه ریاست سمبل ما زه دی وخت کې دا چې کوم حکومت ایسانه ما زه د ریاست مشر ما نو زه به دا خبر او کوم چرته دا چې کوم وخت کې چاټاون 2 بي او کوم ځای وخت کې صدرانو نو هغه صدرانو چې پارلیمنت ته تقریر کاوه نو هغه په کرنٹ ګورنمنت باندې په دویم دریم کال باندې نیوکې کولې. خو زما خیال چې ټاون 2 بي ختمه شوې ده او صدر صاحب چې دی نو دا یو فارغ شخصیت دغه په طور باندې ناست دی او صدر صاحب نه ټول اختیارات اخیستل شوي. حالانکه صدر صاحب سره اوس هم ګورئ چې کوم نیوکلیر پاور دی د هغې د کمانډ کنټرول کې د هغه ډېر لوی رول دی او سم د سټیټ دغه دی دا سمبل دی لکه سټیټ ریپرزینټ کوي، بیسیکلی صدر پاکستان سټیټ ریپرزینټ کوي. زما دا خیال دی چې
اصل کې بنیادی مسله دا چې دا د پارټۍ هغه ډای هارد ورکرز دیو صدران کې او صدران همیشه د پاره نکتا سو انډیا ته وګورئ نو انډیا د خپل وطن غټ پرسنالټیز دي نو هغه دې ته نه ګوري چې هغه د کانګرس سره دی او که د بي جے پي سره دی خو هغه د خپل وطن غټ پرسنالټیز چې هغه په خپل شعبو کې نوم ګټلی هغه د ملک صدران کې نو چې کله ته مطلب بونې چې د صدران کې د خپل پارټۍ واړه خلک رالی او د عہدو ته رسې اچرته ته دا خبره نشي کولای دا خبره تاسو ټیک ده تاسو ما سره اوسئ زه غوندې د شګفته ملک نه به تاسو کوم د کوشش وکوم چې عارف یوسفزئی هم د دې جواب راکړي چې حکومت خدا شي نه کوي او صدر سے پورې خلک کوئی چې مړه کسو کې کول شي نو وی کوي کنه د اپوزیشن یو کردار جوړېدو د اپوزیشن دا کردار جوړېدو چې کله به د ولس حق چرته والے کېدو نو اپوزیشن به رايوځي شو یا به یوازې پارټیانو به اوازونه اوچتول اوس ولې داسې نه ښکاري لګیا چې د پبلک ایشوز باندې خلک ته موټیویټ کولو دپاره بهر سړک ته روزي ګوره اسمبلی کې خو موږ ستاسو احتجاج ګورو موږ په ټي وي ټاک شوز کې هم وګورو خو د خلکو په سطح باندې احتجاج نه ښکاري چې د دې دا چې کوم د خلکو حق دی چې دا د تاسو واخلئ شګفته بیبي تاسو په دې باندې څه وایئ دا څه دی چې دا خبره ما ورځم کړې وه ظاهره خبره ده چې خلک د حکومت نه چې کم توقع ساتله او خلک دومره مایوسه شو بیا د میډیا غوندې خلک هم دا تپوس مان اکثر میډیا والا اوس کوي چې حکومت ظاهره ده چې بېوسه شو د هغوی سره اختیار نشته د هغوی کې دومره اهلیت نشته نو خلک د اپوزیشن طرف ته هغوی ګوري او د هغوی نه دا تم هم ساتي چې اپوزیشن ولې څه نه کوي خو تاسو ګورئ که په موجوده وخت کې تاسو ته په ګراوند باندې ښکاري نو تاسو ته اپوزیشن ښکاري دا ټیک خبره ده چې مونږ جمهوری خلک یو مونږ په دې پاکستان کې مونږ د پارلیمان د جمهوریت او د سیاسي خلکو قدر کوو نو مونږ کوشش دا کوو چې یو ایشو راشي نو مونږ په پارلیمان کې چتو او پارلیمان کې مونږ ایز اپوزیشن خپل ښه رول پلی کړی دی عنایت صاحب دلته ناست دی خو تاسو ته دا هم پته ده چې په دومره ګڼ شمېر کې خلک راوستي دي چې زما په خیال دومره به تاسو چېرته نه یې لیدلی چې په پښتونخوا کې دا کمې چې راوستي دي نو په دغه کې چې کوم نه تاسو کوم خلک یادوئ تاسو کوم خلک یاد چې راوستي څوک یې راوستي چې چا راوستي دي هغه تاسو ته هم پته ده او موږ ته هم پته ده او چې په کومه طریقې راوستي دي هغه موږ ته پته ده خو موږ خو دا سمه ساتله چې هر رنګې راغلي دي نو کم از کم دومره به وکړي چې 15 کال یې تېر کړي نو دومره به دوی لږ ډېره زده کړه کړي چې دا 9 کال شروع شو خو د بده مرغه تاسو وګورئ تاسو خبره د اپوزیشن وکړه چې په روډونو که تاسو ته ښکاري هم تاسو ته اپوزیشن ښکاري زه به د خپل ګوند خبر وکړم چې په هغه کې تاسو هغه ورځ وکړه په باړه کې چې کومه ایشو راغلی ده زه په خپله تلې ما سره زموږ د اسمبلی چې کوم د عوامي نیشنل ګوند ممبران دي موږ تللي یو او تاسو ته تلې تاسو هلته یا تاسو خبر شوي وئ چې هلته هغه سپین روبي د اوو ورځو نه هلته کې ناست وو دغه یو ټیچر یو ځوان هلک چې هغه په کومه طریقه هغه وژلی شوی د هغه دپاره ناست وو او شپږ ورځونه چې موږ هلته مشرانو سره خبرې وکړي چې ستاسو څویمه ورځ ده نو هغوی په هغه ګرمۍ کې په هغه بازار کې ای وی چې موږ له تر اوسه پورې د حکومت یو نماینده یو دغه لوکل کس د حکومت نه دی راغلی چې هغوی د هغوی د ادرسي وکړي هغوی ته کم از کم یو د دروغو د لاسه صحیح دا د پښتنو ملک دی د پښتنو مشران دغلته ناست بیا تاسو وګورئ چې په کورم او په هغه کې کومه کیسه وشوه په هغې کې د عوامي نیشنل ګوند باقاعده جرګه لاړه او هغه مسلې حل کولو دپاره هغوی پوره د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو زمونږ د دې روجې نه مخکې چې کوم ایشو کله دا کووډ والا ایشو نه وه نو موږ په هر ایشو باندې موږ د نیب دفتر مخې ته تللي او موږ هلته کې پروټیسټ خپل ریکارډ کړی دی موږ د پریس کلب مخې ته کړی دی موږ د اسمبلی مخې ته کړی دی چې د اپوزیشن خو چې کوم کار دی هغه خو لګیا دی کوي خو هغه تاسو خبره چې دا احتساب چې دی دا به کوي څوک لکه صدر صاحب سټیټمنټ خو تاسو وایي صدر صاحب خو خبره کوي خو دا به کوي څوک دا د چا کار دی دا معلم جبه د کوم وخت نه را روان دی دا بي آر ټي چې زموږ پېښور خولۍ تباه کړه زموږ د سنټرل ایشیا روټ تباه کړو د دې تپوس به څوک کوي چې دا خلک تاسو سره چې مخکې خبره کوم عارف یوسفزئی صاحب د دې خبره وکړه که نه د ادارو د لاسه چا سره ظلم وشي ولس سره ظلم وشي حکومت لاړ شي هغه ادارو سره ودرېږي په باړه کې موږ وکته دلته هم موږ ګورو مختلفو ځایونو کې چې چېرته هم یا پولیس والا یا څوک هم څوک ووښي نو حکومت لاړ شي هغه ادارې سره ودرېږي هغه ولس یوازې پرېږدي داسې ولې کېږي محمود جان صاحب یو خو زه د ډېر وخت نه ګورم چې شګفته بیبي وایي چې دی د حزب اختلاف خپل کردار ادا کوي یا د نورو پارټیانې هم داسې دعوه کوي زما په حساب خو دی لچا یا د نشې ستنې وولې دي یا د نشې ګولۍ خوړلې دي او اوس نه د کله نه چې پاکستان تحریک انصاف راغلی دی
نو دا اوده دي د دوی خو لکه موږ ته هغه دا زمانه ما چې اسمبلی کې خو احتجاج ښه کافي دی روان کنه زه به دا منم چې ANP او بعضې موقعو باندې راوتی لکه تاسو کتل چې په پېښور تاکال کې هغه هلک سره پولیس زیاتې وشو نو په هغې کې ANP خپل ورکر رایسته و یا داسې ټایم ټو ټایم بلکې د میډیا د ازادۍ دپاره او د میډیا کې د جبري برطرفو خلاف ANP خو دا زما په نظر کې هیڅ شی هم نه دی زه چې کله د حکومت خلاف د حزب اختلاف کردار ته ګورم نو ماته بالکل یو صفر کردار ښکارېږي دا موږ تر نن ورځې پورې زه خو اکثر خلکو ته یم ملګرو ته هم یم چې موږ صحافیان لګیا یو حزب اختلاف جوړ شوي یو ډېر سخت حزب اختلاف جوړ شوي او ایټ ټایمز موږ د مختلف سیاسي جماعتونو چې کوم قیادت ته صوبایي یا مرکزی قیادت ته د هغې د راویښولو کوشش کوو هغې ته موږ وایو چې دا دومره غټې شخړې دومره غټې مسلې راغلي دي عارف صاحب ما سره اوس یو وخت شوی د ورکوټ شان دمې نه پس په کوشش کوو چې تپوس به کوو چې دا اپوزیشن که اکټیو وي نو احتساب به څنګه وي او چې اکټیو نه وي نو احتساب نه کیږي په دې به هم لږه مخکې خبره کوو ګرانو کتونکو راځو د ورکوټ شان دمې نه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هرکلی زمونږ د پروګرام بالکل اخرنۍ لمحې دي عنایت الله صاحب زه به تاسو نه یو تپوس کول غواړم په دې وخت کې کوم چې ماته یو امپریشن میلو شو د دې پروګرام نه او د صدر صاحب د دې بیان نه چې تحریک انصاف په هغه وخت کې د پریشر ګروپ کار کولو نو حکومت په دې مجبوره کړو چې د ولس مسلې دې حل کړي خو اوس چونکې چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي د هغې کردار دومره ډېر زیات یا مضبوط نه دی یا د هغې اواز افیکټیو نه دی یا د عمران خان صاحب هغه وخت کې چې کوم و نو اواز یې لږ زیات افیکټیو و مؤثر و د هغې د وجې د ولس مسلې حل کېدي خو اوس ټول اپوزیشن هم که لګیا دی کوشش کوي نو یو خو د ولس مسلې نه حل کېږي او بل زما په خیال باندې د احتساب اړخ ته چې حکومت نه تپوس وکړي چې تاسو هغه غلا چې کومه تاسو یاده کړې وه چې خلکو نه موږ پیسې راوباسو تاسو به اخر کله راوباسي په دې باندې اپوزیشن کردار ولې نه ښکاري محمود جان صاحب زما دا فکر دی چې دې وطن کې کوم دوه غټ اپوزیشن ګوندونه دي نو هغه یو په سند کې حکومت دی نو هغه دا نه غواړي چې د هغې حکومت ختم شي او د هغې خپلې د نیب سره مسلې دي او ریاستي ادارو سره خبرې اترې روانې دي دویم هم تاسو پیژنئ چې هغه غټه پارټي چې کوم ده نو هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم ده څول خوج دا دواړه خپل منځ کې یو دي دا یو پالیسي او سټراټیجي ده هغه هم فرینډلي اپوزیشن کوي او انګیجمنټ پالیسي ده نو اپوزیشن دا دوه غټې پولیټیکل پارټۍ کولی تاسو ولیدل چې د آرمي چیف د ایکسټنشن په معامله کې هم دی لاړل حکومت سره مرسته وکړه بجټونه یې په اسانه باندې پاس کړل او دغه شانتې حکومت ته لکه په هر شي کې واک ورکوي نو دا خو خبره بالکل ټیک ده چې کومې غټې پولیټیکل پارټۍ دي نه هغه د خلکو د احساساتو ترجمانی نه کوي کوم زموږ په شانتې هغه پارټۍ چې هغه پارلیمنټ کې ډېره کمه نمایندګي لري نو هغوی چې کوم آواز اوچتوي نو هغه بیا میډیا کې هغه شان نه ریفلیکټ کیږي لکه زموږ خلک رښتیا خبره کشمیر دا ډېره غټه ایشو ده چې دا بالکل آلموسټ کشمیر د هغې ته حواله کړی په دې جماعت اسلامي مارچز هم وکړل درنې هم وکړې مهنګایۍ باندې موږ مارچز او درنې وکړلې چې کوم دا عارف یوسفزۍ کومه خبره وکړه لکه ګوره جماعت اسلامي د 400 چې کوم پولیسو مسله وشوه د قتلونه وشو په هغې زموږ JU ته جماعت اسلامي راووتو امیر تاکالي باندې موږ جلسه او جلوس کړی دی موږ د باړې چې کوم د خیبر ایجنسي چې کوم ټیچر د پولیس کسټډي کې شهید شوی د هغه باندې خبره شوې ده دغه شان ځای په ځای چې چېرته هم لکه پنجاب کې واقعیت شوي زموږ خلک په هغې باندې راوتلي دي خو دا حقیقت دا دی چې کومې وړې پولیټیکل پارټۍ دي چې د هغو د پارلماني وزن کم دی نه هغه هغومره میډیا هغوی ته د هغې ګیله دا ده چې زمونږ اواز ته میډیا هغومره کوریج نه ورکوي لکه زه به تاسو دا خبر کوم د احتساب خبر تاسو کوئ د جماعت اسلامي پیټیشن چې باقي په پاناما کې 400 کم کسان دي د هغو خلاف دی سپریم کورټ پروسیډ کی دا پیټیشن اوس هم په سپریم کورټ کې جماعت اسلامي فالو اپ کوي خو لکه اوسه پورې دغه نه شوی په پیښور های کورټ کې مونږ ډېر مخکې د بلدیاتي نظام چې کوم ډسټرکټ ګورنمنټ دی ختم کو ډسټرکټ ګورنمنټ ایبالش کو نو د هغې خلاف زموږ پیټیشن په عدالت کې پروت دی هغه مخکې نه ځي نو حقیقت دا دی چې پولیټیکل پارټي خو به یا عدالت ته ځي یا به په اسمبلی کې تقریر کوي یا به برس جلسه مظاهره او درنه کوي دې نه وروسته خو ټوپک راغستل دي ماته خو بل لار نه معلومیږي ټیک دی جی شګفته بیبي تاسو به څه وایئ چې که اپوزیشن جماعتونه خپل کردار ادا نه کړي او حکومت ته څو وار یاد نه کړي چې دا کوم د غلا خبرې به تاسو کولې اغلا راوباسئ نو حکومت خو په ارام ناست دي که نه
دا څه دی چې حکومت هم په ارام نه دي نه ظاهره خبره اچھا. حکومت څوک چلی نو هغه خلک دی حکومت په خپل هم په دې کنفیوز دي ځکه چې پرایم منسټر په خپل خبره کوي چې زه د ټي وي نه خبر شوم چې یو پرایم منسټر دا خبره کوي چې په فلاني هغه باندې زه د ټي وي نه خبر شوم نو تاسو شګفته بي تاسو که خپکیږي نه کنه نو زمونږ د غوښو د حکومت ترجمان دلته اجمل وزیر صاحب هم مونږ جوائن کو دا پروګرام خنه لهزي د لګ اغي هم اوریدل غواړو چې په اجمل وزیر صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هر کله ویم ډېر مننه ډېره مهرباني ما سره چې په سټوډیو کې عارف یوسفزئی صاحب دی عنایت الله صاحب دی را سره شګفته بي د ان پی زمونږ د خبرو اترو او د ټولو ارسه موضوع چې دی هغه دا دی چې صدر پاکستان هم بیګاویلی دي چې دا کمی خبرې زمونږ په دې صوبه کې خصوصا 15 کیسونه دي نو وی او دي کې کنه څوک د دې احتساب کوي نو د ښکاری چې حکومت نه غواړي کنه چې د چې کوم زموږ غټ 15 کیسونه دي د کې د احتساب وشي تاسو حکومت په دې اکل باندې سم موقف لري محمد جان صاحب بل کومه طریقه وی چې پریزیدنت اف پاکستان هم تپوس چا نه کړي دي خبره کړي دا بالکل او وی دي دا خبره مال تقریبا 15 ځله به ما کړی وي په مختلف پریس ټاک کې بده کې چې بای کپا کم غوي کپا کم دې کې څوک وایي چې دلته حق کار نه دی شوی یا بده کې څه مسله شته لکه څنګه چې دا تاسو وی چې دا پریزیدنت خبره کړې په خبر ورځ نه دا موقف دی چې بای ادارې آزادي دي نه آزاد دي اف آی آزاد ده اول دغه چې کوم ادارې وي اول بدا آزاد نه وي اوس دا آزاد دي موږ وایو چې بالکل موست ویلکم چې څوک لکه دا ادارې دي موږ څوک نه باندې کوو دغه نه چې احتساب دینه کیږي یا چیرته غلط کار کیږي پوینټ اورته کی بالکل خو مې مجان صاحب دیکھیں نه نو تاسو دیکھیں مې مجان صاحب زه په دې کې خبره کوم وخت کم دی انویسټیګیشن خلاف نو دا د څه دی چې خلک وایي چې د نیب د حکومت فیسیلیټیټ کوي لګیا دی د نیب د چیرمن یو بیان ښیي چې موږ د حکومت خلک نسو نو دی کې خو نیمه اسمبلی به خالی شي او بیا خبره دا ده چې وي هغه آزادانه تور باندې پټولو باندې لاس نه شي صرف اپوزیشن پارټي نسی او حکومت کې څوک نه نسی نو حکومت نیب ولې آزاد نه پریږدي اول خبره دا ده مامو جان چې دا نیب عمران خان صاحب یې پی ټی آی نه دی جوړ کړی دا چې په کم دور کې جوړ شوی دی او بیا چې دا کم کیسونه تاسو یادوي دا کیسونه چې څومره دي د عمران خان په دور کې نه دي جوړ شوي دا د نیب ټول کیسونه اول نه روان دي چې چا نیب جوړ کړو او هغه نه بعد دا کیسونه په یو په بل جوړ شوي نمبر 1 د غچ کم کیسو د دا د اول چې دا کم کې نواز شریف سزا شوی دی هم سمون نو جوړ کړی پاناما کیس په ټول بار دنیا نه راغلی پخې باقاعده سپریم کورټ غره او پخې کې فیصله وا بیا نه بدلتونه او بیا پکې سزا وشوه موږ اوسم دا وایو چې په دغه ملک کې فیر اینڈ فری احتساب چې تر څو پورا نه کیږي یا ونشي کومنګ چا کڅوک کنه یا بل اداره چا تلاش ورچوي بیا غزان مظلوم جوړوي چې نه چوکې د خو اپوزیشن کې د حکومت کاروایی کوي یو دا بیا د ملک چا د حد تر ورته حکومت خود یو خرنه سوال فدرل کې دوه کاله اوس پوره کیږي لګي دا 13 کاله حکومت بل چا کړی دی یو خرنه سوال تاسو نه کول غواړم ټارګټډ احتساب دی کنه خلک وي اوس هم د نیب د اړه چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغه کې ټول وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف خبري زرداری صاحب خبري دي ټول اپوزیشن واره کې خبري دي په هغه پاناما کیس کې هم سلور سوا او شپږ دیش کسان د نیو خبره و په هغه کې سزا صرف نواز شریف ته شو باقي ټول باندې تاسو حکومت غلې شو ټارګټډ احتساب نه دی دا بالکل نه ټارګټډ احتساب چې کوم احتساب واچو کې پښتون کې پرایم منسٹر وو د ملک پرایم منسٹر وو نور باندې ولې کې ټول باندې مون خدا نه وایي چې په ټولو باندې نو شي دا خو د نیب غدا پکې خدا ته پته ده چې دا هغه چې کم کیسو پاناما کې د سپریم کورټ کې باقاعده پکې دا خبره شوه دا کې سپریم کورټ کې د خاص خود نوټس واخستو په نه بعد دا کاروایی وشوه د نواز شریف په چې کما یادوي تاسو دومره خبره ده چې په دې کې مونږ دا وایو چې په دې کې دا نشتا چې چا هم په دې ملک کې کرپشن کړي دي هغه چې کم خلطي د ایغو خلاف کم کیسونه دي او کم په دې ملک کې لوټ مار شوی دی یغه احتساب معموجان دا د وخت ضرورت دی
په دې کې نه ټارګټډ شته نه څوک چا ټارګټ کړي دي. ما بیا درته وایي چې ته یو کیس ما ته راوښیه سپیشلی چې کم نیب ټیک اپ کړی وي او دا کیس اول نه وي جوړ شوی، په اول حکومتونو کې نه وي جوړ شوی، د موږ په دور کې جوړ شوی وي. ګوره د چینی سکینډل چې کم کیس و په باندې فرست ټایم کمیشن جوړ کو، د کمیشن چې کم رپورټ و عام پبلک کو په خلاف چې کوم کاروایی دي چې کم کیس جوړ شو چا خلاف چې څوک هم پکې کاغه د غنا ابراډ دغه به احتساب کیږي، دغه به چې کوم کاروایی هغه به کیږي. په دې کې ما خیال دی چې اگر په اردو کې ورته وایي چې جس نے گاجر کھائے ہوں گے اس کے پیٹ میں مروڑ ضرور ہوگا. چې چا څه خوړلی وي نو ضروري وخت به تکلیف کیږي. اب دا خبره ضرور کوي چې بھائی په دې کې انتقام دی، په دې کې دا دی، په دې کې دا دی. او کدا چې چېرته مامو جان نه وي خو ته ماته دا وایه چې بیا دا دومره قرضې چې موږ واخې اخیستې دي په دغه ملک باندې، دا ډېر زره چې کوم دا قرضې دي دا چې اخیستې دي دا پیسې چېرې تللې دي او دا چې په عربو روپۍ منی لانډرنګ شوی دی، دا بار چې د خلکو اساسي دي. اجمل وزیر صاحب دا خو منئ کنه چې قرضې ټولو کې زیاتې د تحریک انصاف حکومت په دومره شارټ وخت کې اغستې، دا خبره خو تاسو منئ کنه لکه 12,000 ارب روپۍ تاسو قرضه دومره لږ وخت کې اغستې، یو جماعت هم دومره قرضه نه ده اغستې. 15,000 ارب هم موږ دغه چې دی کومې قرضې اخیستې هغې کاغذي وه هغې قرضې واپسۍ پر هغه قرضه اخیستې شوې ده. اجمل وزیر صاحب ستاسو زما د ټولو مېلمانو عارف یوسفزۍ صاحب، شګفته ملک صاحب او د عنایت الله خان ستاسو ټولو ډېره مهرباني. اصل کې د وخت کمی دی را سره، انشاءالله په دې به وقتاً فوقتاً خبرې کوو. ګرانو کتونکو اجازت غواړو، د الله په امان.